أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نئے درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 17 آیات نمبر 160 61 62 63 سلور آیاتونه بچنه نو هغه ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو ما قبل کې ځای نو هغه د غزوه احد ذکر ولو. نو غزوه احد کې مخکې چې څنګه تفصیل سره تیر شي ولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو منشأ د یو حکم خلاف ورزي وشوله نو آل چې داغه بیا فتح چې دی نو په شکست سره بدل شوله. نو الله جل جلاله وایي چې کله د الله رب العزت د مدد د سره شامل حال شي نو بیا د دنیا یو قوت طاقت داسې نشته چې هغه تاسو له شکست درکړي. نو د دې وجه نه الله جل جلاله دلته د آیاتونه راولېږل ینصرکم الله فلا غالب لکم که الله رب العزت تاسو مدد وکړي نو بیا څوک په تاسو باندې غالب دی نو هغه نشي راتلی. و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده او که الله رب العزت دی نو هغه تاسو پرېږدي الله رب العزت تاسو مدد دی نو هغه نه کول غواړي نو څوک د الله د ذات نه وروسته داسې شته چې ستا مدد وکړي. نو گویا الله رب العزت وایي چې کامله تابعداري د الله رب العزت کوئی د الله پاک مدد بر سره شامل حال وي. څومره چې د الله رب العزت چې نه په تابعداري کې کمی وي دوره به د الله رب العزت مدد چې نه هغه به اوچتيږي. نو معلومه ده شو چې د الله مدد د راضي په تابعداري سره الله دې موږ ته دغه تابعداري نصیب کړي. بیا باغې مانیو کتل شي نو دنیا شي واقعات دي لکه من جمله باغې کې یو واقع چې نه غزوه بدر ده. غزوه بدر کې کامله تابعداري کامله اتباع نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین څومره کم تعداد باندې ول داغه باوجود بیا الله جل جلاله ول څومره لوی فتح ورکړه. دغه شانتي غزوه موته کې چې نو هغه وکتل شي نو وس په موته کې چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تعداد هغه 3000 ولو 100,000 کافر باندې الله پاک ول غلبه ورکړه. دیسه چې نو غزوه یرموک کو قتل شي نو یرموک کې د مسلمانانو تعداد چې نو هغه 45,000 ولو د کافرانو تعداد چې نو هغه 7,00,000 ولو 45 لا الله رب العزت چې نو په 7,00,000 باندې غلبه ورکړه. نو ځکه الله وی چې د الله تابعداري څومره کامل وي دومره به د الله مدد وي او د الله مدد دې سره کله شامل شو فلا غالب لكم بیا پتا باندې بل د دنیا یو قوت طاقت چې نو هغه غالب نشرات للی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې مؤمنان له پکار دي چې دې په الله باندې توکل ساتي هر وخت د الله په ذات علی باندې چې نو هغه د دې یقیني. حدیث مبارکه کې راځي وې تاسو کچرته د الله باندې داسې توکل کوئ لکه څنګه چې مارغان سحر چې نو هغه د خپل جنو دغه نه جالو نه داغې نه چې نو سحر په تشه خېټه چې نو هغه اوزي او ماخام چې واپس راځي نو داغوي چجوري چې نو هغه ډکی. تاسو دې توکل د الله په ذات باندې شروع کړئ الله رب العزت بدل چې نو اسباب ونخ کړي بغیر د اسباب بدت الله پاک چې نو هر څه مهیا کوي. بیا توکل سره نو مخکې مونږه سو کړته ویل توکل دې ته ویل کېږي چې سړی اسباب اختیار کړي او بیا دغه نه اورستو د الله رب العزت په ذات علی باندې چې نو هغه نتیجه پریری چې کارونه کون کې هغه الله دی هر څه نو هغه الله کوي. البته انسان بچنه نو هغه سبب اختیاري مخکې مونږ ویلول صحابه چې نو هغه رالو نبی رسول الله والسلام تو فرمایل الله رسول الله خپل سورلی وتړم او په الله باندې توکل وکم کزه دغه شانته پرېږدم او بیا په الله توکل وکم
ترمذی روایت مفهوم دی نبی رسول الله والسلام ورته نه مخ کی وتړه بیا داغه نه اورست په الله پاک باندې توکل وکا نو ذکر وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه اوس دې متعلق چې نو هغه واقع ذکر کړي بعضی چې نو هغه اکثر تفاسیر چې نو جنگ بدر غزوه بدر چې نو هغه راغسته دي تفسیر چې نو ذخیره الجنان دا هغه چې نه د احد کې دا واقع چې نو هغه شی ولا بهر المفهوم د عام دی هغه چې یو غزوه شوله هغه جنگ بدر کې یا احد نو بدر کې چې نو مال غنیمت په لاس رالو کله چې هغه مال غنیمت رالو نو مال غنیمت کې یو اعلی بهترین صادر ولو به چې کله شمار کېدل نو هغه صادر پته نه لګیدل دغه دوران کې یو منافقو دا خبر وکړه چې دا به د الله پیغمبر الیاذ بالله هغه پټ کړي اغسته وي الله رب العزت نو هغه دا آیات راولېګلو چې ګوره الله پیغمبر الله پاک کامل فایده کوي په هر اعتبار سره ظاهري او باطنی تمام نقایص نو د الله پیغمبر چې نو هغه پاک او صافي او بیا غلا مطلق غلا چې نو هغه خصوم رقبه کار دی او بیا د مال غنیمت نه عمومي شیز نه چې نو عوامي شیز نه غلا کول دا خدای نه لوی زیات ګناه دی نو غلول دا ویل کېږي د مال غنیمت نه غلا کول او سرقه ویل کېږي عام غلا ته بعضی حضرات وایي چې غلول په عام باندې خو زیات تر د اطلاق چې نو هغه د مال غنیمت نه چې کوم غلا وشي نو دغه ته غلول ویل کېږي نو دی دا ویلو نو علن کې د الله پیغمبر خدای نو هغه هر پیغمبر الله پاک معصوم پیدا کړي ګناهونو نه محفوظ پیدا کړي نو غلا خود دې ګناي کبیره غلط کار او بیا عوامي شزو زګه بده کې د مسلمانانو چې څومره هم سپاس علاري سورت نه نو هغه مجاهدین دا غ ټولو هي سي دغه کې بیا مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه یو مسله لیکلې ده چې مال غلول د عام مال کې د دې کې نو هغه غلا چې نو دوه قسم دي یو غلا نو هغه دا چې سړی د چا نه شخصي غلا وکي شخصي غلا دا زید ولګېدو د بکر نه غلا وکړه اوس چې کله زید د بکر نه غلا وکړه نو د بکر نه غلا د دې بیا ورسته چې کله معافي کوي نو د دنه د معافي تلافي چې نو هغه په اسانه باندې کیږي کله هم د الله پاک هدایت کو د توبه وباسل غواړي زید به ولګي لاړ بشي چې نو هغه چې کله هم زید د توبه وباسي نو توبه او باسلو کې د بصرف لاړ شي بکر ته بچ نو هغه وروړه به هغه تبوي چې را ماستانه د اخلاق کړي دا عیب میکړي نه نو وس په دغه عیب کې نو هغه ته ماته وبخه یا دغه نو هغه د خپل شیز دا واخله خبره ختم دا شخصي غلا ده نو د سینه چې دا جایز ده شخصي غلا د دې تلافي په اسانه کېږي دویم چې نو هغه عوامي غلا ده لکه مثال په تور کې د مساجد او اوقاف څومره مال وي مدارس وي اجتماعي چې نو پند وي اجتماعي چند وي وس په دیش زونه یا چې نو عوامي شزونه وي لکه د حکومت سرکار چې څومره شزونه دي وس د عوامي شزي وس د عوامي شغله د چې نو هغه بدترین خطرناک ګناه دی شخصي نه چې نو هغه سړی خلاصې دي شي توبه یې کې دي شي عوامي شز نغلا چې نو اوقاف د دې کې توبه نشي کېدلې سوره مثال په تور کې مساجد مدارس دي یا اجتماعي فندونه دي چاندې دي یا د دې سره چې نو عوامي شز دي د حکومت شز دي سرکاري نو په دې کې د دغه چې څومره خلک دي دغه ټولو حصہ ده نو وس دغه ټولو خلکو نه معافي چې نو هغه بیا ناممکن ده چې د ټولو خلکو نه چې نو هغه معافي وغواړي دا غوي حق ورسي نو دا بدترین ګناه دی او دغه هم په مال غلول کې چې نو هغه راضي غلول په کما چې سرقه ده نو دا په دوی کې نو هغه راضي نو دیو جن الله رب العزت مې یقلل یاتي بما خل یوم القیامه چا چې غلا وکړله دیو په ورځ د قیامت دغه غلا سره د الله رب العزت مخ ته میدان محشر کې چې نو حاضرېږي بیا دې کې تفسیر ذخیره چې خازن چې نو هغه ډېر شي احادیث مبارکه ذکر کړي د ترمذی د بخاری د مسلم زه تاسو ته حدیث چې هغه مفهوم دی یو روایت کې راځي د صحیحین او حدیث د بخاری مسلم دواړو مفهوم دا دی چې په ورځ د قیامت کله چې محشر ولګي اولین اخرین ټول راجم شي الله پیغمبر وی یو کس نه هغه برا خوشي ما پسې ابو چې د الله پیغمبر زما شفارس وکړه د په سړ باندې چې نه هغه زوبې شفارس بیا نشم کوله د په سړ باندې به اوخ سوري اوخ به خپل بڑبڑاهټ आवाज کوي
ټول محشر ته به خیال شي خلک به وایي چې دا هغه سړی دی د چې دی نو هغه د مال غنیمت عوامي مال نه چې دی نو دا اوښ پټ کړو دویم سړی چې دی نو هغه به را رواني د هغه په سټ باندې به چې دی نو اسوري بل باندې به غوایي بل باندې به بیزی بل باندې به بلي بل باندې به د کپړو چې دی نو هغه پڼ پروتي اوس چې کم غلا یې کړې ده دغه غلا چې دی نو هغه به د په سټ پرته وي الله رب العزت به هغه شی گویا کی او د بصری عام چې دی نو هغه په معاشر کې رسوا شي الله دې موږ د رسوای نه ساتي نو په دغه ورځ به سړی وای بل حدیث مبارکه مفهوم دی چې زه د دې رسوای په ځای چې نزل ته دا رسوا نشوي زما د عیب کنه شي خیر کزو جهنم ته وګرځیدې خو د جهنم دغه معاشر د رسوای دومره سخت دی چې دې نه زو بچ شول او جهنم ته لاړې خو چې دغه رسوای میونه شي نو الله زکوي مې یغلل یاتي بما غل یوم القیامه په ورځ د قیامت په دغه دغه اخلاص سره راځي ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به هر انسان ته پوره ورکړی شي د چې څه کړی وي وهم لا یظلمون په د ظلم ونه شي ظلم به ونه شي مقصد دا دی چې یو انسان لس نیکی کړي نو داسې به نه چې دته به نه میلاویږي دته به د لسو نیکو چې نو اجر میلاویږي یو انسان لس ګناهونه کړي نو داسې به نه چې دته به د 12 ګناهونو سزا میلاویږي دته به هم د دغه لسو چې نو هغه سکیږي سزا میلاویږي افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله لوي آیا هغه څوک چې هغه تابعداري وکړه د الله پاک د رضا تفسیر خازن کې لیکلي چې اتباع د الله د رضا نه مراد ده د مال غنیمت نه عوامي مال نه جنې نو ځان وساتلو کمن باء د هغه چا په شان تیری چې هغه واپس شول د الله په غوسه سره یعنی د عوامي مال نقلاو وکړه دا ځوانه برابر کې دی شي چرته جنې نو هغه نشي کېږي کم سړی نیک وي کم سړی بد وي دا ځوانه چرته هم برابر نشي کېږي و مأواه جهنم او زید دې چې نو هغه جهنم دی و بئس المصير ډیر بد زې چې نو هغه د واپس کېدو دی هم درجات عند الله الله وی د دې لپاره درجه دي د الله په نس د نیکانو خپل مقام او مرتبه ده د جنو د بدانو ګناهونو فاسق پاجرانو دا غوي خپل مقام او درجات دي او دغه شانته بیا د نیکی هم ډیر شي مراتب دي صحیح مسلم روایت کې راځي اولنې چې نو کتاب الایمان کې روایت د مفهوم دی او صابرالو د الله رسول موږ دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله افلا نتکل علی ایا موږ په دې باندې باور او توکل وکړو بس دا کافی نه زموږ د پاره نبی رسول الله والسلام نه بلکې اعملوا تاسو عملونه نیک اعمال صالحه کوئ زکه د جنت چې نو هغه سل درجه دي تاسو پای کې ځان له اعلی درجات چې نو هغه حاصل کړئ نو الله وی هم درجات عند الله دغه نیکانو د نیکانو کې بیا د نیکي په اعتبار سره اعلی درجه دي د الله په نسبانی والله بصیر الله رب العزت ګوري بما يعملون پاغه څه چې دوی کوي یعنی د انسان د یو عمل یو حرکت یو لحظه د انسان داسې نشته چې د الله نه پټي هر څه چې نو هغه د الله د مخ کې دی الله ته د انسان د تمام عملونو چې نو هغه علم او خبر دی الله دې دغه ذهان مونږ ته نصیب کړي ای ینصرکم الله که چره مدد وکړي تاسو الله فلا غالبا نو پس نشته حصو غالب کېدون کې لکم پتاسو و ای یخذلکم او که چره پریک دی تاسو خذل اصل کې ویل کېږي چې نو هغه رسوا کول ته خو چې د الله مدد د انسان نه چوت شي په خپل چې نو هغه رسوا شي و ای یخذلکم او که چره هغه پریک دی تاسو فمن ذل الذین پس څوک دی هغه کس ینصرکم چې مدد وکړي تاسو من بعده ورست داغه یعنی د الله نه وعلى الله او په الله باندې فليتوكل المؤمنون پس په توکل دی وکړي مؤمنانو وما كان لنبي او نه دی مناسب دی او پیغمبر د پاره ايغل چې خیانت وکړي ومن يغل او څوک چې خیانت وکړي یاتي بما غل يوم القيامه نوراتلب کوي پاغه سره چې کمی خیانت کړي په ورځ د قیامت ثم توفى بیا به پورا ورکړي شي کله نفس هر نفس تما هغه څه کسبت چې هغه کړی وي وهم لا یظلمون او پاغوی به ظلم نشي کولی
افمن اتبع رضوان الله نو آیا هغه څوک چې تابعداري وکړه د الله د رضا کمن باء بسخط نو هغه د عایشه په شان دی چې راتلې وکړل واپس شولو بسخط من الله په غصه د الله کې ومأواه او زید هغه جهنم دوزخ دی وبئس المصير او هغه ډیر بد ځای دی د ورتلو هم درجات د دغه ټولو درجې دي عند الله د الله سره والله الله پاک بصیر ګوري بما پاغه سيعملون چې هغوی کوي ای ینصرکم الله فلا غالب لكم بس کچری مدد وکړي تاسو الله پاک نو بیا نشته به تاسو باندې سو غالب کیدونکي و ای یخذلکم فمن ذل الذی ینصرکم من بعد او کاغه پریک دي تاسو نو څوک دي چې مدد به وکړي تاسو ورسته دا غنه وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله دي توکل وکړي چې توکل کوي په الله باندې مؤمنان وما كان للنبي او نه مناسب دی یو پیغمبر د پاره ای غل چې خیانت وکړي په مال غنیمت کې ومن یغنل او څوک چې خیانت وکړي یاتی بما غل یوم القیامه نو هغه برات لکه پاغه چې خیانت کړي په ورځ قیامت ثم توفى كل نفس بیا به پوره ورکړي شي هر یو نفس ته ما هغه څه کسبت چې هغه کړي وهم لا یظلمون او پاغوی به ظلم نشي کولای افمن اتبع رضوان الله نو آیا هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله د رضا کمن بشان د هغه جاده بسخط من الله با بسخط من الله چې واپس شو د الله پاک په غصې سره ومأواه جهنم او زید هغه دوزخ دی وبئس المصير او هغه ډیر بد ځای د ورتلو دی هم درجات د دغه ټولو د پاره درجې دي عند الله د الله پر ځمانه والله الله پاک بصیر بما يعملون ګوري په هغه چې تاسو دوی عملونه کوي